لوی اختر را روان دی د قربانۍ متعلق څه خبر استاسو په مخ کې عرض کول. قربانی په امت مسلمه کې د قدیم نه را روانه ده او مسلمانان کوي. عزیزانو دا بیان الله پاک کړی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ابراهیم علیه السلام چې دا ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر، هر یو پیغمبر د خپل وخت سره د قسمه قسم امتحاناتو نه تیر شوی، ځکه چې د الله پاک نظام د دنیا داسې دی چې څومره مقربین مخلوق تیر دی نو هغې کې هیڅ کس چې دی الله بے امتحانه نه دی پرېښی. دې کې یو دراز خبره دا ده چې الله پاک امتحانات په مقربین ولی کړي. خدای ته خدا پته وه چې دا پیغمبر یا دا نیک بزرگ په دې امتحان کې کامیابیږي به، نو چې الله ته پته وه چې دی پې کامیابیږي نه بیا امتحان پې کولو ولې. ما په دې خبرو پوهېږئ؟ ګرمي خو ډېره ده او مونږ ټول که خیال وکئ اف تف کوو چې ګرمي ده، خو که د قیامت ګرمي مولیده نو تاسو به دې ګرمۍ متعلق دا تصور وکئ چې مونږ په جنت کې یو. زمونږ یو استاذ و هغه به هغه زمانه کې خدا پکی مکی نه و، نو که چا طالب به ورته پکی والو نو نه به یې پرېښو چې ما ته پکی مه وهئ او دا خولې به پرې روانې وي او درس به یې کولو. نو مونږ ورته جی تاسو خولې در نه بیږي؟ هغه وی بچیا زما شپه ورځ تصور چې دی د قیامت ګرمۍ ته نو دا ګرمي ما ته اډو محسوس کیږي نه. نو دې وجې نه عرض دا و چې ګرمي دا خو لږ په خبره ځان پوهوئ. سوال دا دی چې په مقربینو باندې الله امتحان کولو ولې؟ ځکه چې الله ته دا پته وه چې دا مقرب چې دی دا به په دې امتحان کې کامیابیږي، نو بیا یې په امتحان ولې کول؟ علما لیکي چې امتحان کې دو غرض ای. یو غرض دای چې ممتحن امتحان دې د پاره علی چې د مخ کې سړی حال ورته معلوم نه، نو په امتحان اغستو داغه حال معلوم کی او داغه مناسب نمبر بیا ولا ورکی. یو غرض پکې دای چې ممتحن ته دا پته ای چې دا سړی پاس دی، بیا هم د دنیا په مخ کې ته امتحان دې د پاره والی چې داغه د قابلیت تشهیر نورو خلقو ته وکړي، خلقو ته وښیي چې دا وګورئ دام ستاسو غوندې انسان دی، دې په امتحان کې پاس شو او تاسو ناکام ولی شو. نو مقربینو باندې د امتحان غرض د الله پاک چې و هغه داو چې دنیا ته به خودل چې دا وګوره پیغمبر دی او ما ورته ووی چې زوی حلال کا
نو زما د مرضا او د رضا د پاره په زوی لالولم صرفاو نکړه. تاسو خیال راغی؟ نو د الله امتحانات په مقربینو دا نتیجه مد نظر بکیده چې دنیا ته پته ولګي چې دغه خدای د رضا او د مرضا د پاره پیغمبرانو په اس قربانه صرف نه دکړه. ګوره ذکریا علیہ السلام پس قوم راغه ویلی وجنو دی. نو ذکریا علیہ السلام منډه کړه. چې منډه کړه نو یو ونی لورغه او د ونی نه پناه وغوښته. نو دا ونی دا تنه چې دا ورته سیری شو او د دنه نه استو بیا یو ځای. نو دا قوم چې ورپسې نو دوی پاونی اره کې خو چې اره پکې خو نو ذکریا علیہ السلام ته په ونه کې دنه خدای پاک وي چې زما په موجودګۍ کې تا څنګه د ونه نه پناه وغوښته. پناه ورکون کې خو زما نو زما موجودګۍ کې تا د ونه نه پناه وغوښته. کدی غږ کو نو د پیغمبرای د لیست نه بده نامه وباسه. نو اره پکې خو د ونه تنه چې اوره بلا ذکریا علیہ السلام په منس کې په دوه ځای کې پکې په دغه ورځ باندې بنی اسرائیل او یا پیغمبران قتل کړي. عزیزانو کله کله دسی وش یوسف علیہ السلام زلیخی په جیل کې اچوله. چې په جیل کې اچوله او جیل کې یوسف علیہ السلام سره دا علم و چې د خوبونو تعبیر به ول ډېر خورتلو. نو د یو سړی خوب ولیدو چې زما په سر باندې روټای زاچوما او مارغان تختی. بل سړی خوب ولیدو چې زه د شرابو ګلاسونه تیاروم او بادشاہ ته پیش کوم. نو یوسف علیہ السلام نه دا تعبیر پختنه وکړه. یوسف علیہ السلام هغه د سر روټای چولو والا ته وی چې تب سبا پانسی کیږي. سبا له دا غاډ روشو هغه پانسی شو. اب شرابو ګلاسونو پیش کولو والا ته وی چې ستا د خوب تعبیر داده چې تب سبا رهاشي آزاد بشي او د بادشاہ سره هم په دې ډیوټای کې ولګي. خو یو مهرباني وکړه چې څو وخت کې بادشاہ سره په ډیوټای کې ولګي نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې داسې په جیل کې یو یوسف نامه ده کاغه د جیل نه بری کړو نو خبري لږ زما شپارس ورته. الله پاک ویلی یوسف علیہ السلام ته چې خا زلیخی په وو کوټو کې گیر کړي وي په وو کوټو کې او درته وی چې څنګه چل کې. نو پاغه وخت کې چې اسمان ته وکته او زما امداد دی وغوښته نو د وو واړو کوټو کلفونه می مات کړه او دروازې می درته لری کړې او ته می اخلاص کړې. اوس په یو کوټه کې ګیرې نو دی قیدی ته دی ویل چې زما شپارس بادشاہ ته وکړه خدا نه به وځي. اوس نو سباله ورپسې آرډر یوسف علیہ السلام پسې راغی جیل ته چې ستا قید چې دی هغه 12 کاله شو. تاسو خیال را نو عرض میں داو چې د مقربینو دومره غوندې ادا چې دا هغه الله نه برداشت کوي.
دمرا چستاړه کې بغیر زمانه بل څوک راغو ولی لکه دی بل څوک ولی راغو یم خو زه چې دار چاپړه کې به مولانا روم وای کړه وای بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چیکار دارد بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چیکار دارد پا خدای قسم سینہ میں اوشلوا زڑ میں بار رو باسا بیا میں زڑ سیرے کا دننا دزڑ نکتا چے دا پاغے کیوں گورا اے اللہ زما زڑ خستا کور دے نستا کور کے دا بلچا سکار دے چے ورطا دننا راش ہو گورا یو عقلی مثال ہوئے ہم چے تاسو پہ خپوش تاسو ټولو خزی خوکڑی دی کنا چاچا چے خزا کڑی لاس اچت کئی لاس اچت کی تاسو نہ کڑی او سر رومال والا تا واده نه دی کړی دی پکې داسې وکړه چې یو هم کړی ده یوه دوه نه خو ښځې م کړي دي که نه یو پکې داسې کوي خدای دې خوار نه کړ دا یوه په دې ملک کې ساتلم د خدای قهر شکر وباسئ چې یوه هم ده یوه هم امبر سره یې میخه ساتل دي یو سړی ته مې وی هلکه ښځه د یو ده که دوه دي ویل د یو نه په اور کې پروت یم تیلا دوه کې راته ښځه م کړې ده نو ښځه ستا ښځه ده ستا ښځه ستا ښځه ده او ته د هغې خاوند دی که ته کور ته راغلی او دې ښځې سره د پردی سړی ناست و نو برداشت به یې کوي ټول وایي برداشت به یې کوي او که دا ښځه د کور ته راغله او تا سره پردی ښځه ناسته وه نو ستا ښځه به برداشت کړي په ټکي به درنه وتښتي که نه تاسو خیال راغی ستا ښځه ستا کور ته پکې پردی سړی نشي برداشت کولی نو ستا زړه دا خدای جوړ کړی دی دپاره دی چې دا به زما کوري په دې کې به زه یم بل څوک به پکې نه وي نو چې تا په دې زړه کې بل څوک نه ایسته نو خدای به برداشت کړي نو مولانا روم وایي بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چیکار دارد ستا په کور کې اے الله د بل چا سکار دی چې دننه راشي یو عاشق ته چا ووی چې دا ستا د یار تصویر دی وایه هغه ورته زما د یار تصویر فوټو دی وی چې او هغه ورته وایي چې زه د یار فوټو نه الم زه د یار فوټو نه الم ویلې ولې ویل دل کے آئینے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار
जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। फोटोआन सको दिल के आईने में है तस्वीर यार, पर खुदा कसम जड़ पर शीशा के दियार तस्वीर गर्जो कलम चढ़ूशी, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। चिल्लक सर्किट के मसवे गोरम पड़े तासो ख्याल रहा। पर खुदा कसम चे दगा खुदाए चस्ता जड़ द कोर पकार दे, दगा खुदाए चे ताता द दना सेवा प बलचा मैन तोब न दे पकार। पर खुदा कसम चे दगा खुदाए प दे दुनिया के दे बंदगानो तखपल जान खोदले मनाई दा प दे दुनिया के दगा खुदाए दे बंदगानो तजान खोदले। दे इमाम अबू हनीफा बयान बाख्तर नफस ब्या शुरू की। दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यौ कम सलजला खुदाए पर खूब की ली दले, यौ कम सलजला। मौलाना नसीरुद्दीन गुरगुश्तवी पजवन खुदाए तपेश शवेद और वर्तवी चो नसीरुद्दीना दा प तौहीद के रिसालत ताली कले दा विची या अल्लाह माली कले वेजा ताच जमा प तौहीद के रिसाला ली कले दा मादर ता अर्थ माफ करो पदी दुनिया की दाऊ जमुंग दली दो खबरी दी और जमुंग दावरे दो खबरी नो जमा अर्ज दाओ चे आशिक वर्तवी चे दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं, जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं। रखे दी तसव्वुर हुई तो तस्वीर से हाजत है, और जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं। उसको मामला बरक्स था द बुत परस्त है और द फोटोग्राफर है जमाना दा टल मुल्क बुत परस्ती, टल मुल्क तबाश गर्क कम मुल्क तक जमुंग प्राइम मिनिस्टर रवा नहीं दा गजे द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैनान पे अखबार के लो इश्तिहार वर्क नखपल फोटो और सरवर की चे जद बागड़ो दऊस दायमा और दारा रवाना दजब इस्तेकबाल को खुशहाली की जमा खजे सरा फोटो राश अजीजानो वाह हो रहा है और पकोलाओ गोगुन वाह हो रहा है। मर्ग मुंग टोलो द पारा मुकद्दर दे मुंग बमड़ की कम खुदाए जे दशपे प 2 बजे प ईरान के टोल ईरान तबा कोलिश प यौ मिनट के यौ निम लख खलक द मलबोलान दे रावस्त यौ निम लख खलक और प यौ मिनट के 2 लाख खलक जख्मियान पर अस्पतालों के समझ तरना पोरे द मलबेलान दे लाशू न रोजी लग्या अगर ईरान ची दुनिया तबे चैलेंज कोलो अमेरिका होंदे बे चैलेंज कोलो ची मा सरा डगरा है नन आगा ईरान बांधे दास हालत राहो ची अमेरिके वर्ता पेशकशो को ची इमदाद दरकमा इमदाद दरकमा आगा इराक ची ईरान वर सरा डगरे वाले आगा इराक वर्ता पेशकशो को ची इमदाद दरकमा दीवेल नोर समरा कवई खाली बुलडोजर राव ले गई द मड़ो दलासा तबाशु च दा मड़ी कंदे उकनो दा मड़ी वरो गोरतो तरना पोरे द ईरान मड़ी लाखख नदी पांबारूनो प सरकुनो प्राते नो कम खुदाए च प यौ मिनट के द ईरान दा हाल कोलेशी दागा ईरान सरहत्ता सरा लगे दले दे क्वेटा बांधे नो आगा खुदाए
اگر رګونه دلتم راخکې شي او ستا پېښور او لاهور او کراچۍ او کویټ هم زیر و زبر کولی شي که نه شي؟ نن ستا د پاکستان عیاشي انتها ته ورسېده. تھرو آؤٹ ټول ملک د خدای نه باغي دی، ټول ملک. باغیتوب څه ته وایي؟ باغیتوب دې ته نه وایي چې سړی ټوپونه وایي. باغیتوب دې ته وایي چې ښځې بربنډې ګرځي ټوله ورځ، لوڼی بربنډې ګرځي، فحش فلمونه شپه او ورځ ګوري، شراب سکي، زنا کوي، په غلا صرفه نه کوي، په رشوت صرفه نه کوي. انسانی درد یې پړه کې نه چې اسپتال ته ورشي د سپي عمره نظر درته نه کوي. دا د خدای نه ټول د بغاوت اسباب دي. نو ټول ملک د خدای نه باغی دی. که دفتر ولا ورشي ټول دفتر خدای نه باغی دی. تا ته په دې نظر نه ګوري چې دا محتاج راغلی دی، د ده د احتیاج لرې کول پکار دی. په دې نظر تا ته نه ګوري. بابو صاحب لکه ورشي، بابو صاحب سلام علیکم، لاندې داسې ګوري، څه چل دی صاحب؟ سر صاحب میټینګ کې دی، دال تبا کوي داسې که نه؟ دا بابوان افسر له چې لا بوی خدای دې د هغې بلا نه ساته. اسپتال لکه ورلی سره سترګه او دولت ته نه و، مریض به دې د سپي په شان پروت، د سپي په شان. که مو وینو کې چې اکسیډنټ شوی هغه وینې به پې 3 ورځې پس هم ګورې پې پرتې به. نو زما عزیزانو، وزیرانو لکه ورلی، وزیرانو لا آموزگار ندی صاحب په میټینګ کې دی، ځکه دا یات آباد بنگلې شروع کړي دي. آباد بنگلې شروع کړي دي جی؟ دا چا ویلي دی؟ چا ویلي؟ ما ته پته ده، په سترګو یې درته وښیم. چا ویلي څه ته وایي؟ نو زما عزیزانو عرض دا و چې انسانی درد او همدردي دا مونږ نه ووته. نو ترو او ټول ملک د خدای نه باغی دی. چې باغی دی نو د ګړچ انتظار کوئ چې هر کله یو ګړچ خدای دله درکړو. اوس ما خو خپله نه دي کتلي، خو خلق راته وایي چې د ټي وي باندې د هغې فوټوان راځي، دا ښځې دا چل کوي، هاي 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 هاي، دغسې به ستاسو ښځې کوي، هاي هاي هاي، تماشې به د ځان. نو زمونږ خو نور وس نه رسي. حکومت ته خدای نه باغی دی. خدای نه باغی په دې دی چې هر ملک چې آزاد شي خپل قانون باندې عمل کوي. هر ملک چې آزاد شي د هغې خپل قانون. ته 240 کاله وشو چې آزاد یې، ستا تر ننه پورې قانون د انګریز ساتلی دی. ته د خدای نه باغي که نه؟ بیا شریعت بل دی په سینټ پاس کړ، په اسمبلی ته به پیش کوي. په اسمبلی کې اور ولګه چې ټول وسوځي. پیش کول څه معنا؟ اسمبلی دی ووایي چې راوړئ بس پاس دی که نه؟ نو اوس به پیش کېږي او دا ستا د ملک د اسمبلی ممبران به پکې وجه راوباسي. نه جي دې مخکې لاس نه دي پرې کول پکار، او دا ظلم دی. زناکار نه دي سنګسارول پکار جي، دا ظلم دی. زناکار ځکه نه دي سنګسارول، دا د سور بچي ټول زناکار دي که نه؟ دا خو که راغی اول پې دوی حاوي کېږي.
زناکار او شرابیان او غلا او ډاکوان ته وایه په ایمان چې دی به یو ژوندی پاتې شي چې شرعي نظام په دې ملک کې راشي یو ته به وګورې دا بونډي لاسونه هلکه دا نواب صاحب نه چا لاس غوڅ کړ د نواب کور وران شو دا لوی ظالم و غل بېایمانه اخبار کې به راشي صاحب پولیس والا پلانې شی ونیو هیروین یې ونیوه دا یې ونیوه دا یې ونیوه څه یې ونیوه په دې 10 کاله کې واورېده چېرته چې 2 لکه مړي وشو چېرته یو پانسي شو واورېده یو یې پانسي نه کیس دی او بیلیبل دی او نان بیلیبل دی او مجسټریټ سره دی او جج سره دی او هائی کورټ کې دی او سپریم کورټ کې دی او اپیل دی او رحم درخواست دی او غړندۍ راغړتۍ چې غړپ حکومت پہ بدل شي بل حکومت اعلان کی چې ټول پانسی والا میں معاف کړه معاف نو عزیزانو دغه سی بمرګ مونږه د سپی په مرګ د مونږ مرګ به د سپی مرګ مونږ ته به د سړیتوب مرګم نه نصیب کی دغه سی به مرداری ځکه چې د ملک مونږ تصورات غلط دي ارادیم پلیتی دی ارادیم خرابی دی نو اللہ پاک را باندې په قسمه قسم رنگونو کې عذاب نازل کړي قسمه قسم قربانی واجب دوار شي کنه واجب دواله میخه پسودا میخه 9000 لزرا یول الزرا الګه ګډان پسود جی شپږی سو یو پیشوګه غوندې به روان کړي پیشوګه پسود شپږی سو آیو تموي سلور زرا وای نو بیا بل غوندې خدای څپی جندلی چې دا ظلم کې خو یو سل 80 روپے پکې وګټه چې په زر دې اغسته دي وای قسم دې چې په زر مې اغسته یو ل سورا کا چې خلاص شه د قهر نه نو ټول ورځې ګرځي کړي اګډم روان کړي او د دم د دې سومبای نه بمبر روانې د خلو دا خدای په جندل قوم اډو په یو قربانې کتاب دې سرو کې او لزر او غټلې کور دې وران شپ لزر خو کال نه تیریږي کړه نو هر سره په خپل عمل کې ظالم غل بېایمان اگر زمون کوسه ته کپڑے والا را دا سمې چوکا ته ما سنرخ دال کدا وی جی ډېر ګران دا جیوه دغه دا امریکانای کپڑا 40 روپے ګاس مړه ومینیو چې ومینیو خیر خوزولو را خوزولو می په خدای باور وکي چې اخر کې می کلمه چې په 13 کې ویل روسي کپڑا د جی 50 روپے ګاز راته پریوتی دا په 12 به درک یو دبل د پاسه حرامیان دي کنه یو دبل د پاسه نو دا خدای په ځای پیجندلی دي کنه ما ته وی امریکانای د عثمان امللو جوړ امریکانای دا او روسای زنانه چیټ غوندیو او لسوله می راوستو چې په لس می پیاله دي که پیاله دي پسودا دا جی 2 ته خوځوره شپګورو پوته بیره ته وای چې داسې دروغجن او بېایمانه قوم دغه حال بسې دغه انجام بسې پغیب آسمانی عذاب نه نازلی نو دی وجنه په قربانو نه خلاصېږي ګډانم واغستاو کمیخو کې واغست
خبره د دیانت او د ایمان ده او خبره د انساني همدردۍ ده او د انساني درد ده. نن د ملک نه انساني درد وته ده، نو الله دې امان راکي او خدای دې رحم کوي او خدای دې د ملک کې په صحیح معنو کې دین پیدا کی کینی دا به تباش دا به غرق شي. که ایران غوندې سره دا عمل خدای کولی شي نو دا عمل خدای، که روس غوندې سره دا عمل خدای کولی شي، که چین غوندې سره دا عمل خدای کولی شي، که امریکې غوندې کې زلزلې خدای راولي او زرګونه پې تباه کولی شي، نو پاکستان باندې هم راوستی شي. نو خدای ته رجوع شي، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کوي، په صحیح معنو کې دین خپل پیشه وګرځوئ، انسانی درد پړه کې پیدا کوي، انسانی درد. نو عزیزانو عرض داو چې قربانای خبره خو څه کافی پاتې شوې. قربانی به کوي د خاریو خلق د اختر نه مانځه نه رستو میخا غوی اوخ وغیرہ کې او قسم شریکې دی شي، شپږم کې دی شي، سلورم کې دی شي، دوم کې دی شي، جو طاق پکې خبري نشتا، و نه کم او یو دوا درې سلور پنځه شپږ و دا ټول پکې کې دی شي. ګډوري کې دویم سړی شریکې دی نشي، یو به چیلې وغیرہ دی کې یو کس. د اختر مانځه نه رستو به قربانی کوي، که د اختر مانځه نه مخکې چا وکړه نو قربانی نه کیږي. دویمه دا چې د قربانۍ سرمنی چې دي د دپاره شرط دا دی چې مسکین ته به ورکړي. که دا سرمن دی قصاب لا د ګډوري دا لالولو په عوض کې ورکړه نو دا قربانی به دې نه کیږي، سرمن به په عوض کې نه ورکړي، غریب له به ورکړي. عام طور امامان چې دي دا غریبان او دې کال کې د سرمنو تناستی یا سرسایو تناستی نور د امامانو څخه. زمونږ دا جماعت چې دی نو د امام زمونږ د امام 15,000 روپۍ تنخواه ده د دې جماعت امام. خدا که 15 نیم څوک ورکړي. ته پوه شوې؟ بله ورځ مې دلته چڼي نه تپوس وکړو، ما هلکه وظیفې مظیفې څه پوزیشن دی؟ ما ته وی بعضې کورونو ته ورشمه پروټی ناستی او ما ته وی چې معاف که نشته ناستی خوري یې. تاسو خیال راغی؟ نو عام امامان چې دي هغه ایس یو خدا ساربه امامان دي که نه، چا چې اوقاف وزیرانو سره لین دیني، که هغې له چا سرمن ورکړه نو قرباني نه کېږي. زما په دې خبرو پوهېږئ؟ غټ سرب مولالا که چا سرمن ورکړه نو کور دا پلاره مران دی، او خوار معامله غریب معامله چې داغه ایس ذریعه آمدن نه کال 12 میاشتې نو هغه له دې که ور نه کړه نو بیا دې قرباني نه کېږي، ورکوی به هم هغه. په دې ورځو کې د سیاسي خلکو هم د قربانۍ سرمنو له دامونه غوړولي. خیال م راغی دلته یو سیاسي ډله د جماعت اسلامي ورته وي نو هغې هم وایي د قربانۍ سرمنې مونږ له راکوئ. که تاسو له څه نه درکړي د خدای بندګان، تاسو له یې ولې درکړي؟ دا د دنیا خواران، غریبان، مسکینان، یتیمان، کونډې رنډې، دا د هغې حق دی که د سیاسي ډلو حق دی؟ نو دې وجې نه قربانۍ سرمن به خوار غریب که امام خواري هغه له به یې ورکړي. بل په دې مې پوه کوي چې چا میاشت د څه په شپه لیدلې ده؟ هسې وایم پوښتنو له خو زما غوږونه وخوړ چې اختر کله د اسمان ته مو کتلي هم دي چې دا میاشت. بیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق صرف دمره ده چې علماء په منځ کې
په دوو خبرو کې لږ اختلاف دی. یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان څومره وو، او دویمه دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی وو او کنا. بدا دو خبرې نن ستاسو مخ کې عرض کوم. عزیزانو علماء ټول په دې طرف باندې دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دي هغه 112 امام سے رحمت اللہ علیہ د 112 استادانو نه سبق ویلے چې په هغه استادانو کې یو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ هم. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا هغه امام دی چې کوم متعلق اس شیعہ لگیا دی او فقہ جعفریہ چغی وہی. نو عزیزانو عرض داو چې مونږه د فقہ حنفی چغی وہو او شیعہ چی دی هغه د فقہ جعفریہ چغی وہی. نو کپ فقہ جعفریہ و فقہ حنفی کی اختلاف ہوئی نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خدا فقہ میں امام جعفر صادق نزدہ کرے وا نو بیا ولی د امام جعفر صادق فقہ جدا دا او د امام ابو حنیفہ فقہ جدا دا. خبر دا نه ده، خبر دا ده چې دا چرته ثابت نه ده چې امام جعفر صادق په خپل لاس باندې د فقه د کم کتاب تصنیف کړي. دا فقہ جعفریہ چې دا یو نیم سل کال رستو د امام جعفر صادق د وفات نا یو نیم سل کال رستو دا د شیعو ملیانو تدوین کړي. نو د شیعه مولا خو بیا خپل خوخه ده چې هر څه پکې لیکلي دی هغه لیکلي، ځکه چې مولیانو په هره زمانه کې د خپل مذاق مطابق لته خوالی دي. قرآن کې راځي ویل للذین یکتبون بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند الله. ہلاکت وی د هغه لاسونو د پاره چې دی لیکلو کی او بیا وای چې دا د خدای کلام دا د يهودو د علماو په حق کې خدای پاک ویلي دي چې غریب په خپل لاس لیکل وکړه او قوم ته به یو شی پیش کړي چې دا د خدای کلام. نو الله وی چې ویلن هلاکت او تبعید وی. بعض مفسرین وی چې ویل دا هغه کنده د په جهنم کې چې ار ورځ جهنم هم او یا کرته د دې کندې نه امان غواړي. لکه قرآن کې راځي
کم سورت تے ویل یومئذ للمکذبین مرسلات ما خطاستوی خوندم نشتا پا دی صورت کی اوگو رہے ڈک دے ویل یومئذ للمکذبین اللہ وی پا دغا ورزبا دا دروغجنو دا پارا ویل کندوی کم خلق چه دروغ وی او د دروغ وعده کوي د دغه خلقو د پاره به ویل کندوي دروغ خور ته پته چې دا کار ز کول نشم او دروغ الله دې امان راکړي چې د پاکستان دا منبران به په کومه کنده کې پراته دا به د ویل نم ورپسې سختي زکه چې هر منبر دې قوم ته مخامخ راغله ده نو ورته ویلي دي چې رونو زبداو کوم زبداو کوم زبداو کوم زبداو کوم زبداو دې کې دوه نقصان دي یو نقصان پکې دا دی چې زبداو کوم دا دبی ہوئی زبان سره د خدای دعوه ده زبداو کوم تسوکی تسشی تبسوکی نو یو دا چې دا دبی ہوئی زبان سره د خدای دعوه ده دویم دا چې دته پته ده چې زه هیڅ نشم کوله او دا بدبخت قوم په دې باندې دوکه کوي نو ویل یومئذ للمکذبین الله وی دغه دروغجنو د پاره با ویل کندای په جهنم کې چې د چانه ار ورځ جهنمم او یا کرته امان غواړي نو عزیزانو عرض میں داو چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چو د لاس د فقه تصنیف شتنا 150 کال رستو دا فقه جعفریه چې اوس شیعه وایي چې مونږ بم په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو اوس پاکستان خو د حکمرانو د لاساړو سملک پاتې نه ده سملک پاتې نشو کینی دوی تویل پکار دی چې الکه د ملک قانون خو بداغه چای چې د چا اکثریت اکثریت د احناف ده تاسو په وړو کې مال گئے نو تاسو څنګه وایي چې موږ په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو او هغه د پاره جلوسونه او جلسې کوي خو سړی نشتا ملک نشتا زور نشتا قوت نشتا کم ملکونو کې چې زور او قوت ته هغه ملکونو کې دا خلق اوسېږي ال تکلف نشي کو خدا ملک نہ دے نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 112 استاذان دویمه خبر دادا چې د څومره لوی علم مالکو د دې اندازا علما لګولش عزیزانو دې اسیو د قیاس درته وایم نور فقہی جزئیات خو زه تاسو په پویول نشم ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضیو
او یو کیس ورته راغی چې صاحب یو څلور کسه ناستو او مار راغی مار په دې یو کس داسې مار وروختو د ځان نه لړکو په دې دویم وروغورځېدو د دویم ځان نه چې لړکو په دې دریم وروغورځېدو د دریم چې ځان نه لړکو په دې څلورم وروغورځېدو دا څلورم یې وچیچلو مړ شو دا یو مقدمه راغله ابن ابي لیلا ته نو ابن ابي لیلا ته اوس دا فیصله کول دي چې دا مړی چې مارو چیچلو د دې مار چیچون کی دیت به څوک ورکوي په دې دریو کې تاوان به د دې مړي څوک ورکوي ځکه چې دا خو قتل خطا دی او قتل خطا کی دیت ورکول ضروری وي نو د دې دیت به د دریو کې څوک ورکوي ابن ابي لیلا فیصله ورکړه چې دا ړومبنی سړی چې په چا مار ورختلی او د پاغه وروغورځېدو نو دا معامله د ده نه شروع وه نو تاوان به دا ړومبنی سړی ورکوي نو ابن ابي لیلا د بادشاه قاضي و خلکو ومنله ړومبي سړي نه تاوان واغستو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا مسله پیش وه چې صاحب داسې یو کیس شوی او ابن ابي لیلا دا فیصله وکړه امام صاحب وی چې الله دې رحم وکړي په ابن ابي لیلا باندې دا فیصله 14 سنې غلطه کړې خبره داسې نه ده اوس دا قیاس دی اوس قیاس د علماو یو د داسې علما لکه ابو حنیفه ګوره زما د لاس ته ګورئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مار چې راغی او په دې ړومبي سړي وروختو او د ځان نه لړکو په دې دویم وروختو نو دا دویم یې وچیچلو که بچ شو تاسو وایئ بچ امام صاحب وی چې دا دویم بچ شو نو دا ړومبنی سړی خلاص شو د چې په چا ورغورځولی وه بچ شو چې بچ شو نو دی خلاص شو د دویم چې وروغورځولو په دې دریم باندې نو دا دریم بچ شو که یې وچیچلو بچ شو نو دا دویم هم خلاص شو ټیک شو ځکه چې د دې په عمل خو یو بلو نه چیچلی شو نو دا دوه خلاص شو خبره په دا او په ده کې ده دې سړي چې په دې وروغورځولو دا یې وچیچلو اوس مجرم دا دریم دی مجرم دریم هم اله دی چې اوس به دا کتی شي چې د دریم چې په دې څلورم سړي مار وروغورځولو نو دا څلورم یې په هغه ټکي وخوړو او که څه سات پسې وخوړو نو امام صاحب وی چې که دې دریم سړي چې په څلورم مار ورغورځولی دی که په ټکي خوړلی خو تاوان په دې دریم دی او که څه سات پسې خوړلی نو دا دریم هم خلاص دی د دې څلورم خپله سستی وه ده به هم ځان نه ټیله کړی وی که ما په دې خبره پوه شو دا قیاسو د امام ابو حنیفه رحمت الله ابن ابي لیلا ته چې خبره ورله چې امام صاحب خدا سے ہوئی ابن ابي لیلا بادشاہ ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وینو زه فیصله نه کوم زه فیصله وکم او دی وی چې د پکې دا غلطي کړې ده د بادشاہ راوغوښتو چې یا به زما قاضي کېږي او یا د جیل ته اچو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې قاضي کېده خو ښه کار دی لوی منصب به زما لاس کې راشي خو ما د بادشاہ قاضي توب ته د پیغمبر یو حدیث نه پریدي یو حدیث را پورن خطه دی آمه نه پریدي چې زه قاضي شم
نو بادشاہ ورته ویل چې کوم حدیث ته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قوم مشر او د قوم قاضي شي ذبح بغیر سکین اغا حلال کړي شي بغیر د چړې نه نو زه قضا ستا ځکه نه قبلوم چې د پیغمبر دا حدیث مې ستا قضا ته نه پرېږدي کم سړی چې د قوم مشر شي بې تیغه حلال کړی شي څه شی شي بې تیغه حلال کړی شي په پاکستان کې د قوم مشران وګورئ بې تیغه حلال څه چې کورونه یې د هغه پلار او د نیکونو مران دي ورپسې تاسو وګورئ کوم چې د قوم مشران دي خپل کور جوړئ که د قوم کورونه جوړئ په دې اختر کې مولید د اختر نه یو ورځ دوه ورځې مخکې سره باټینګن په 15 روپۍ کیلو لکه په دې ستندر پریوت ویجی دا په اختر کې به غوښو کې خلک اچي نو په دې قوم باندې سخو خدای یو شعر اغله چې قربانی به کوي ساروی بالا لوي نو ساروی کا پمه خلاص گدې نو یو لزرا کا پغوالاس گدې نو 9000 او په کګډورګي باندې لاس گدې نو 3.5 زرا یو ګډوري والا مې راوغخت مالک په سوده ویلې 3 زرا مال په سر در تډکه एकदम او 200 روپے ګټه درکو چې په سود اغسته رښتیا وایا او 200 روپے ګټه وایا وای ویل دا کار ما په عمر کې نه دی نو خیال مو دې ګډورو والا ته دا الله په عظیم قهر گرفتار ټول او رس په دې سرک او په دغه ګرمای غز غز جبه به راوتی وي او په دې سرکونو دا لس پنځل لس ورځې بیړی تباش دام عذاب چې الله په دوی نازل کړ نو هغه ګډوري امزان سره د خدای په قهر اخته کړیو دمره دمره جبه به راوتی وي او راخکل د سړی د زوی حکومت شي تعذیب د حیوان دام په اسلام کې حرام دي حیوان سره زیاته کول دام ناروا دي څوک چې زیاته کوي نو اسلامی نقطه نظر سره هغه ته سزا ورکړل کیږي چې تا د حیوان سره زیاته ولیو نو ګډوري په 3.5 زره او په 3 زره او پلانې نو ګټ قرباني مو کوي بل طرف ته پیسېبا سره باټینګن په 15 روپۍ کیلو شو چې قرباني خو به وکي چې ویو خم نه خوري سم کنه نو یو رنگ نه دی چې الله پکې تاسو رانی ولي یو رنگ نه دی بیگا چې دا غړزار شو د طوفان مال خبره جوړه شو خو بیا خیر شو تماشی بکوي د ځان ان شاء الله العزیز خپل رام توبونو نه خدا قوم منی کیږي نه دا حرام ابن حرام دا د پلیت نطفه پیدا رزیل قوم سبئی ادرے گئی د میوزک سنټرو د دکانونو سره او بیا د دې رزیل قوم دا وی سیارونه وګورئ چې ورترا چلیږي چې ټوله شپه د جمعې په شپه کتلی وي دا د سټمارو زامنو راپوګه کړی وي
او ټوله شپه ښځو نرو وي سی آر کتلې تماشې به تماشا وکړئ یو جمعې په سهار یو دکان سره ودرېږئ او وګورئ چې دا د شاخه تاخه زامن په اوږه کړی کپړه یې تې تاو کړي پټې را روان کړی او وردننه باسي نو ستا په ملک کې د جمعې هغه تبرک جمعې چوټي خدای دې کور روان کړي دا هغه چا چې دا د جمعې چوټي کړې ده خدای دې بیړي غر کړي دې رسیلو ته د جمعې چوټي پکار ده دا خو د پیرنګي پرکټي دي دوی له مغه د اتوار چوټي پکار ده کنه دا کوم اصل د دې قابل دي چې دې ته د جمعې چوټي کوي جمعې چوټي خو هغه قوم له پکار ده چې شپم په عبادت کې تیره کی او د ورځې م عبادت کوي چرته د سړی توپ په ځای کې ناس پاس دي دې کوم اصل ته د جمعې چوټي پکار نو که زما سا آواز کې زور او لاس کې زور راغې په پاکستان کې به ما نه د جمعې چوټي څوک ونه کړي ځکه چې ما دا قوم پیژندلی که دا د سړي زامن وی د دوی به دوه ښځې مشرانې وی یو هم نه د دوه دي مبارک هم شه دا د سړي زامن لورې لاسکه د مور نه دی خدای ما خبره وه په شرمونو پټ بله ورځ چا خبره کوله وی عمرې ته تللی وم یو دکاندار راته وی چې انت منین وی مال چې نه پوهېږم وی بل یو سړی ور سره ولاړ وی هغه وی چې وی چې د کوم ځای وی ما ورته ویل چې پاکستان وی راته وی چې روح حرام ابن حرام روح زرک شارانی مال چې ما څه چل کړی څه مې دنه پټ کړه لکه ته ورته پوښتنه وکړه وی ځئ رک شئ تاسو کې سړی نه و چې ښځه مشره کړې دې پوس پرې کړي قوم مونږ خوله ملیان پکې پاکستان کې کینی امام صاحب داسې او پلانې داسې په آرام کې نه امام صاحب داسې نو دا موجوده حالات څنګه دي په ټپ وړاندې شي دا موجوده حالات څنګه دي موجوده د وخت مقتضیات څه دي امام صاحب خو څوارلس سوه کاله وشو مخکې تیر شوی خبره دا وه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بادشاہ ته وی چې ما د پیغمبر یو حدیث نه پریدي چې زه د قوم مشر شم پیغمبر ویلی دی څوک چې د قوم مشر شي ذبح بغیر سکین هغه بے تیغ حلال کړي بے تیغ نو زه ځان بے تیغ نه حلالوم زه د قوم قضا او مشري نه کوم واغستو په جیل کې واچولو او په جیل کې ور سره داسې عملو کو چې هغه په جیل کې وفات شو نو عرض مې داو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی صحابی چاته وای چې پیغمبر لیدلې تابعی چاته وای چې هغه صحابی لیدلې علما لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلې 72 صحابه علما لیکي چې په دې کې دا شرط نشتا چې په نابالغ توپ کې نابالغ معصوم پیغمبر لیدلې نو اغم د صحابه رتبه ده او نابالغ معصوم صحابي ولیدو نو داغه هم د تابعی رتبه ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلې لہذا امام ابو حنیفه تابعی ده په دې تابعی توپ کې فائدہ صدا فائدہ صدا فائدہ پیغمبر ویلې ده چې خیر القرون قرنی بهتره په زمانو کې زما زمانہ ده
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خزمانه چرته وا یا چرته پیدا بشي. پیغمبر وی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم، نو بهتره په زمانو کې زمانه ده چې هغه د صحابه دور ده. ثم الذین یلونهم، بیا هغه زمانه بهتره ده چې کما زمانه ته نږدې ده، نو د زمانه ته نږدې بیا د تابعین زمانه ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه حدیث لاندې د پیغمبر په دغه ذات کې ده چې خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم. نو امام ابو حنیفه په هغه بهتره زمانہ کې ده چې هغه کې بیا یو امام بل نشتا، دا ټول د نبی ارستو دي. واخر دعوانا ان الحمد لله.